السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وئ. تاسو به نن په سوشل میډیا باندې دا قسمه خبرې اورېدلي په نن سبا دور کې چې په بنیر کې کوم حالات شروع دي، کوم واقعیات راغلي د الله طرف نه دي. په هغې کې زمونږ د خلکو یو څو چند غلطیان دي چې هغه تاسو ته ښیم. په بنیر کې د کومه دی د ټول نه مخکې اولۍ غلطي دا زمونږ د بنیر خلک په دې وخت کې سیلاب زبري شو دي چې هغه په انتهایی سخت تکلیف کې دي. یعنې ډېر دردناک تکلیف دی، ډېر خطرناک تکلیف دی. الله دې موږ ټول مسلمان په امن کې وساتي. بیا په هغې کې داسې ښځې راوتي دي، داسې اوس نه شي ویلی چې هغه د کومې علاقې ښځې دي. تاسو به ښه معلوم وي چې څوک دي څوک نه دي. خو داسې خلک پکې دي، داسې ښځې پکې دي چې هغه راوتي دي او هغه دا یوه خبره کوي چې موږ د بنیر خلک یو، موږ د بنیر خلک یو، موږ د بنیر یو، زموږ سره امداد وکړي، موږ د بنیر یو، زموږ سره امداد وکړي. نو الله هم تباه و برباد کا، الله هم غرق او پر کا، غرق او پر خویی چې خدای پاک روح رسول ته کېنولی یې. لکن لومبۍ خبره ته دا ده چې ته دا خلک ولې بدناموې؟ لکه دې خلکو اجان څه ګناه کړله؟ لکه دې خلکو آخر ګناه څه کړله چې هغه هلته غریبانان د روټۍ خوراک څښاک په هغې بسیاریان شو دي. په هغو چې کوم خلک ورک دي د هغو په غمونو په دردونو باندې جاړي. او دې چې کومه دی خلک راپاسي او د بنیر خلک هغه ته بدمولو کوشش کوي. نو دا ډېر غلط کار دی، دا ډېر پالتو کار دی. نو مهرباني وکړئ چې داسې کار څوک هم کوي که د هر علاقه کې دی، چې په هر ځای کې دی او د بنیر نوم اخلي که نه، نو زه یم چې بس چې په دې ټینګ بس درځي که نه بس هغو ته وایي او د مخ سره ځغلوئ. ځکه د بنیر خلک ډېر غیرتي خلک دي، ډېر غیور خلک دي. او په دې وخت کې هغه دونه ټایم نشته چې هغه د خپل کور نه راوځي او هغه دا قسم کارونه وکړي. نو زما تاسو درخواست دی، زما تاسو ریکوست دی چې کم سے کم د بنیر داسې کار نشي کولی. تاسو مهرباني وکړئ د هغو خلکو خلاف ودرېږئ چې د بنیر خلک بدنام نه کړي. که د بنیر خلکو له، د بنیر عوامو له، د صوابۍ عوامو له داسې باجوړ که دوی له موږ څه ورکولی نه شو که نه، نو چې کم سے کم موږ د هغو خلکو مذاق وړاو نه کړو. دا ګورې به هغو چې خندا کولی دي او دا ډېر غلط کار دی، دا ډېر فضول کار دی. بل موږ تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې ویلو چې نن سبا بنیر د ډېر زیات خلک روان دي. بهتر څه خلک هلته ځي، څوک د ټیک ټاک دپاره ځي، څوک د یوټیوب دپاره ځي، څوک د انسټاګرام دپاره ځي، مختلف څیزونه دي د هغو دپاره خلک ځي. نو زه یم که دا خلک ځي او دا خلک د ځان سره د زر روپو سامان راوالي او هلته یې ویسي، د هغه خلکو به ډېر زیات انتهایي کار وشي. یو به د هغو غمونه خاص زیات دي، خو کم سے کم د هغو به دا مسایل ډېر زیات کم شي. نو که موږ په دې باندې عمل وکړو نو الله به ډېر اجر راکړي. وما لنا الا البلاغ.